الرحيم الحمد لأهله والصلاة والسلام على أهلها. أما بعد فقد قال إمام باقر عليه أفضل الصلاة والسلام: القلوب ثلاثة، قلب منكوس، وقلب فيه نكتة سوداء، وقلب مفتوح. بر محمد و اهل بیت محمد صلوات. آسمان ولایت و امامت سلورم مولا شهادت و ریزده نزادی مناسبت سرا مخی طولن اول زمن امام تا و بیا مرجع ازام تا علماء کرام تا بیا تاسو پاک و مؤمنین تا مولا شهادت مناسبت سره تسلیت عرض کو انشاءالله. یقینا څومره امامان دي دمو فخر دمو د پاره سمو دغو عظیم و معصوم و امامانو سمنسوب یو د دوی مؤمنانو شیعه مو بلای شو او یو افسوس به وکوي وې حساب سره څه د سرخ مرکز کې څو وختونه چلیږي څو کاله کېږي څه امامانو شهادت منو کېږي خو اوسه پورې کلو وطنو کې څو رای مو امام بړي دي نه یې فنډو کمایش ته اوسه نه یې وسایلو کمایش ته اوسه نه ملیانو علماو کمایش ته خو څو رای امامانو شهادتونه واقع کېږي یو شهادت منو نه کوي. دا یاد وساته امام بړي انجمن ته سیکریټری شوالی ته فند ته خو خوشحالیږي سموسه لاس کې ده پندوره د صرف ویلې شم څه ذمہ داری صحیح طریقې ساده کوله ډیره ګرانه ده. داسې نه وي څه امام سره مختور شي او امام سره مختوري وو. ویلې څه د ما و تاسو مکتب و مذهب بنی امام شپیگم امام والد بزرگوار ده امام محمد باقر علیه الصلاة والسلام. اللهم صل علی محمد. مثلا صرف علماء نوی چاو توریزی سیخی کڑی دی یا چاو توریزی خیلی دی چه خوشحالی ده کئی یا ده ودون ورکی کئی تا ورکی گرامی تا مسئول و زمداری چه متمخنی چرج ده سلاس کی ده چی تا اعلان نه وکړلو څه پلانکې شپه پلانکې وریځه د پنځم امام د شپږم امام د پلانکې امام شهادت او شب شهادت د روز شهادت د خوشاله ونه کوئی متام بکیږي مومتم خانه کی پکار د دستور شروع شي لور دوی نیکه دوی ورور دوی پنځم او سیمنو کوي وامیا کوي څلوختیا کوي سالګردیا کوي قرآنخانیا کوي هر یو مجلس پکای اما معصوم امامان هغه امامان څه یغوی لمخې نه مو زندګۍ کوو روزه خورو رزق خورو یغوی سحرې یغوی هدایت واجې نه مو زنده یو یغوی آیا دوره حق مو باندې نه کېږي چې کم از کم ولادت و شهادت منو کو. ریکویسټ دی هغو کسانو څه کلو کې ذمه دار یو دا پیغام ورسوئ چې امامانو کم از کم ولادت و شهادت منو کوئ. د امتم خانو فندونه دي د پاره نه دي چې ته خختې باندې خخته کېدوه دیوال باندې دیوال ودروه رنګونه وکه قسمه قسم میټیریل استعمال کا اندی د پاره دی چې امامانو سیرات نه خبر شي امامانو پیغام خلکو ته ورسیږي دا شپې ورځې ورکې واضحې وي مو آر یو کارو نکوای شو فند باندې خو اما که ذکر اهل بیت وی اختبیه مو ملیامات ده یو صلوات وسلم محمد و آل محمد باندې اللهم صل علی محمد و آل محمد. زه مختصرا د امام بایوگرافی زندگی نامه لګ عرض کم څه تعداد څه کم از کم او تاسو امام د پنځم امام څخه زندگی نه دور خبر وو کسا مولا پیدایش مدینه منوره کې شوه ده 57 هجره کې د مولا پیدایش شوه ده یکم رجب المرجب باندې یعنی اول رجب باندې امام پیدایش ده و بیا امام شهادت 114 هجری کې شوه ده
100 ذوالحج باندې چې نن 100 ذوالحج ورځ ده. ان تاسو خپل څه حساب وتولګوي 57 هجری نه تا 114 هجری پورې 57 سال کېږي، یعنی 50 کاله د امام عمر وو. 57 سال امام خپل عمر کړی دی. او 95 هجری کې د مولا امام باقر علیه السلام والد بزرگوار یعنی مولا امام زین العابدین علیه السلام شهادت شوی دی. مولا سجاد باندې بلندتر صلوات. اللهم صل علی محمد آل محمد. مطلب امام 95 نه 114 پورې امامت کړی دی، یعنی 95 نه 114 پورې حساب وتولی کې 19 سال کېږي. 19 سال امام مدت امامت دی، 57 سال عمر دی، 114 هجری کې شهادت شوی دی او 57 هجری کې د مولا ولادت شوی دی. جنت البقیع کې د مولا قبر مبارک روضه مبارکه دی، څنګه سلفیانو وهابیانو ړانګه کړي دی. نن ورځې پورې یوه شامه یوه ډیوه په نه بلیږي. نن هم مولا مظلوم دی. څه هر یو قبر باندې بالاخره یوه شامه یو لیمپ یو لایټ د لګېدلی وي، خو امامانو هغه مظلوم قبرونه اوسه تیارو کې پرته دي. مولا در نیم کاله یا څلور نیم کاله و څه کربلا واقع کې موجود وو، یعنی کربلا وړو بچیونه اطفالونه یو شخصیت کربلا واقع کې مولا امام باقر علیه السلام. ان تاسو خپل مولا مظلومیت پاتندی نه لګیدای شي څه در نیمو یا څلورو کالو بچای کربلا کې 2 جنازې خیمو ته راوړای شي. انا لله و انا الیه راجعون استرجاع کلمی الوستای شي او مولا امام باقر به د ټول عرصه لیدل. او بیا مولا امام باقر علیه السلام کربلا نه کوفې پورې، کوفې نه شام پورې اندیشان سره زندان کې دا ټول حالات مولا لیدلی دي خپله. لکه ما تاسو الکو کې وړې بلبلې ذکر ډیر کېږي، چونکې وړه وه، ډیره خواږه وه، ډیره مظلومه وه. اندیشان سره مولا امام باقر هم مغه عمر کې و، مغوره مظلوم دی، صورت وړه بلبله مظلومه وه. اکثر روایات د کربلا، اکثر احادیث و واقعه کربلا څخه نقل شوي دی، امام باقر علیه السلام نه نقل شوي دی. امام مو باندې لوی احسان کړی دی چې دغه واقعه امام مو ته رسولی دی. مولا مور بزرګواره د امام حسن مجتبی علیه السلام لور وه، بی فاطمه سلام الله علیها نومیده. یعنی مور طرف امام حسن المسیح کې راځي، پلار امام زین العابدین، یعنی واحد امام دی چې پلار طرفه هاشمی علوی فاطمی دی، مور طرفه یا هاشمی فاطمی علوی امام دی. اردو طرفه سلسله فاطمی و هاشمی و علوی رغلی دی. اولادو کې و اولاد نقل شوي دي، 5 زمن دي د مولا امام باقر علیه السلام، 2 نونې، 2 بچي بچپن کې وړکالي کې وفات شوي دي. ټولو نه مشر بچی مولا امام جعفر صادق علیه السلام دی. مولا صادق باندې بلند صلوات. اللهم صل علی محمد و آل محمد. عبدالله، ابراهیم، عبیدالله، علی، زینب او نجمه دغه تقریبا امام سلمه د امام اولاد دي. او امام کولو کې یوه زوجه سکمه و حکیم نمیده و فروه نمیده. انده فروه سلام الله علیها د مولا امام صادق علیه السلام مور بزرګواره وه. دا د مولا مختصره بایوګرافي د مشهور القابونه د مولا تاسو معلوم دی، باقر العلوم نه ورته مولا ته. باقر العلوم نه ځکه ورته چې امام خپل دور کې علوم پرشان کړل. باقر د ویلی شي بقر نه وتلی دی، یعنی شکاف کوونکی، یعنی څیرونکی، یعنی علوم یې داسې وڅیرل چې علوم راز و رمز یې راوبسلو مولا. مکمل تحت امام د علوم رسېدلی دی. امام دور کې چونکې بني امیه او بني عباسو دور کې خلافت باندې، ریاست باندې، حکومت باندې کشمکش وو، امام ته بهترین فرصت ملو شو چې امام ټول مسائل، ټول علوم پرشان کړل.
ټول علوم دنیا ته وخیل. هغه ټایم کې صرف المنځه و، روژې و، تقیه و، وضو، ساده نماز میت، ساده دغه ځي پورې څه احکام مسایل خلکو ته معلوم و، نور ډېر مسایل نه و معلوم. امام باقاعده د تفسیر کلاس شروع کو، باقاعده امام د حدیث کلاس شروع کو، درایت الحدیث شروع کو، تاریخ شروع کړلو، کلام شروع کړلو، علمی مناظرات شروع کړل، مولا اسرائیلیات او سره ډېر امام بهرحال د علومو کې شاګردان تربیت کړي دي. صرف شیخ توسی بزرگوار مولا خصوصی شاگردان 462 کسان خیلی دي. صرف شیخ توسی بزرگوار. عمومی شاگردان د امام هزارو کی وو. یعنی و ټایم کې به امام کلاس کې په سوونو کسان، په زرونو کسان ناسو، امام به علوم پر شنول. او دا نه صرف اهل تشیع، اهل تسنن علما هم امام علم تا، امام تقوا تا، امام دغ علم درجو تا قائل دي. اکثر د اهل سنت علما راویان محدثین هغه د مولا امام باقر علیه السلام شاګردان تیر شوي. د فخر ده مو د پاره. او سوره د اهل سنت څلور امامان دي فقه والا، هغه ټول د امام جعفر صادق شاګردان تیر شوي دي. د فخر د مکتب تشیع د پاره. امام زهر په باره کې راغلي دي چې هشام بن عبدالملک مولا ته زهر ور کړي دي، یا ځنه روایتو کې شته چې نه د هشام ور یاره و، هغه خبیث زهر ور کړي دي چې هغه ابراهیم نومېده، ابراهیم بن ولید بن عبدالملک. دا دوه روایتونه شته دي چې مشهور روایت هغه دی چې هشام الله سه امام ته زهر میلاو شوي دي. امام 57 سال کې شهید شوی دی. صلوات واسطه مولا باندې اللهم صل. زه یو حدیث مولا اقوال نه رخلم هغه باندې مختصر سره استوس خدمت کې عرض کوم. ډېر ټایم مو نه خلم، موسم هم ګرم دی. مولا یو مشهور روایت دی، مولای زړونو قلوب و اقسام خیلی دي. مولای چې زړه یو حالات کې نه وي، قلب زړه د انسان اصل کې حدیثو کې کوم قلب ټکې رسی، زړه قلوب ټکې د روح ته ویلی شي. یعنی انسان روح یو حالات کې نه وي. انسان روح قسم حالاتو ته تللی شي. انسان څو دنیا ته لاړ شي، راشي پاکو پاکیزه وي، روح زلال وي، توحیدي فطرت باندې رسی. خو وخت سره ورو ورو د روح خرپیدای شي، مړکیدای شي، زوال طرف ته تللی شي. لذا مولا یو تقسیم کړی دی، مولای چې القلوب ثلاثتون، زړونه درې قسم ته دي. سوچ وکړئ چې ما و تاسو کوم یو زړه، کوم یو روح حامل یو. مولا دی چې قلب منکوسون، یو زړه هغه دی چې قلب منکوس بللی شي. عربی کې منکوس ټکی معکوس ټکی مایو دی، هغه څه په پړ مخ شوی وي. یو زړه هغه دی چې پړ مخ شوی وي، لکه یو لوښی وي په مخې کې د یو څه وي، په څټې کېږدی بل څه وي. څه لوښي کې چای خلک په مخ کې ږدي، اما که هغه جام لوښی په څټ کې دی، بیا هر څه ونیور ولا چوا بیا نه ډکېږي، اثر نه پکوي، بیا فایده نه کوي. مولا دی چې یو زړه انده دی قلب منکوس لا یعی شیئا من الخیر، خیر و خوالي نیکۍ و کې هر شی چې هغه ته چاوي نه ډکوي، نه ډکېږي. وهو قلب الکافر، مولا دی چې دا د کافرو کسانو زړه دی چې هغوی کفر اختیار کوي، هغه زړه دی. لکه څنګه سوره یاسین کې ما تاسو دا آیه ډېره ویلي، ومن نعمره ننکسه فی الخلق افلا یعقلون. دغه یې کې ډېر عبرت دی. پروردګار دی چې ځنه کسان څه عمر رسیده شي، عمرونه یې تیر شي، بیا هغوی زړونه په څټ کېږي، زړونه بیا په څټ کېږي. ومن نعمره ننکسه فی الخلق، ځنه کسان څه عمر رسیده شي، هغه بیا بچپن ته واپس کېږي. لکه بچپن کې ډېرو شیو باندې انسان بالاخره نه پوهېږي او ښه وړه خویونه کوي، بیا زوړ شي انسان بیا ډېرو شیو کې وړه خویونه کوي. پناه وي د خشي نه. ځینې وخت کې انسان عادت جوړ شي زندګۍ کې، ځکه یې څو بندګانو ځوانۍ کې هر عمر کې هر سټیج کې یو بد صفت دی که نه، خوارۍ وکړه، ریاضت وکړه، تمرین وکړه، مشق وکړه، شپې تېرې کړه، څه صفات ځانه وباسې، که در کې پوخ شولو، عادت شولو، سپینګیری شي، شپېتو شي، اویاو شي، اتیاو لسو کالو شي، نه دنه وځي، بیا نه دنه وځي. بیا هر څومره خوارۍ وکړي، بیا هر څومره مجلسونه، متمونه،
آیتونه قرآنونه در باندې الوستای شي بیا فایده نه دی رکوي. عاقبت په حسبن پاره بلند صلوات. اللهم صل علی محمد و آل مولا دی څه کفارو زړونه رسېدي خو ځینې وخت یو مسلمان کس زړه د حتی رسېدای شي لکه څنګه قرآن کې آیا دی پروردگار سی قلوب لا یفقهون بها ولهم اعین لا یبصرون بها ولهم آذان لا یسمعون بها اولئک کالانعام بل هم اضل اولئک هم الغافلون. اعراف 179 نمبر آیا پروردگار علم سی ځنه کسان داسې دي چې زړونه لري خو اثر نه پکوي، سترګې لري نه کسي، غوږونه لري نه واوري. او هغوی حالت دا دی څه حیواناتو نه بدتر شوي دي. خدای دې وځي کې څه حیوان شوي دي بیا یې څه حیوانات بدتر شوي دي. دا داسې کسان دي چې ګمراه شوي دي، دوی واپسې دوی ګمراهۍ نه هدایت طرف ته راتلله ناممکنه دی، محاله دی. پناه وي چې انسان ده حالت ته ورسېږي. ځینې کسان دي وخت سره کسه انسان ورو 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 ګناهانو کې مخ ته ځي، زړه سختېږي. عربی کې ورته قلب قسی، قلب قسی. انسان څه قسی شولو، قسی القلب شولو بیا هغه باندې چې اثر نه کوي. انسان ډېرو شی وجې نه زړه قسی کېږي. ټولو نه مهم شی حرام خوری دی. کله چې انسان حرام خوري زړه سختېږي، سختېږي سنګین کېږي. کله سنګین شولو بیا هغه واوري، هغه کینی، هغه غوږ چایي خو هغه نه بیا اثر نه کوي. زړه ته ورنوځي دا خبرې ښه زړه نه بیا فورا وځي بیا دا هغه نه بیا اثر نه کوي. بیا دا خبرې هغه بیا هدایت نه کېږي، هدایت طرف ته نه ځي. او قرآن ویلي چې دا ازل دي، حیواناتو نه ازل دي، حیواناتو نه بدتر دي. حیوان تاسو لیدلی دی بالاخره هغه ته څه آرډر ورکوي چیښتان که نه کله ورکي به داسې چې چیښتان آرډر نه ومني. نور اکثر یې چیښتان آرډر باندې څي. چیښتان څه خیل ته آرډر حکم ورکوي حیوان په مغې څي، په مغې خبرې وي. اما دا انسان دی چې چیښتان آرډر نه وځي مکمل، چیښتان فرمان مکمل وځي. چیښتان مالک او خالق څخه ته آرډر ورکړی وي بیا سرکش جوړیږي، بغي جوړیږي، خدای ته مقابله کې ودرېږي. دا یو حالت انسان پناه وي څه انسان د حالت زړه ورسېږي، د حالت روح ورسېږي، څه باندې چې اثر نه کوي. مولا دی څه وقلب فيه نکتة سودا فالخیر والشر فيه یعتلجان. بهترین حدیث دی د مولا، بهترین نورانی حدیث دی. انده تاسو ته یوه هدیه شوه نن مجلس نه. مولا دی څه دویم زړه هغه دی څه هغه نکتة سودا فيه نکتة سودا څه هغه باندې تور داغ لګېدلی دی. هغه زړونه څه هغه دغدار شوي وي دا هغه زړونه دي څه فالخیر والشر فيه یعتلجان. مولا دی څه خیر و شر دي کې ګډ وډ شوي دي، مخلوط شوي دي. خیر و ګډ دلته څه شوي دي؟ خیر و شر دلته ګډ وډ شوي. فأیهما کانت منه غلب علیه. مولا دی څه خیر و شر کې نیکه و بده کې چې کوم شي غلبه وکړه هغه طرف ته ځي. دغه نه لغونته مختصر درته بحث کوم، دغه لږ سوچ وکړئ. دا یو اخلاقي عرفاني بحث دی. یو صلوات واستوي مولا باندې. اللهم صل علی محمد و آل محمد. مولا دی څه زنه زړونو دا شی حالات وي څه کله خیر طرف ته ځي، نیکه و طرف ته ځي، کله بده و طرف ته ځي، کله ښه کوي کله بد کوي. مونږ پښتو کې یو ټکی استعمالوو چې یو مخې سړي دی بل مخې سپي دی. دا شی زړونه شته دي ویلې څه دا دغدار شوي دي، ویلې څه دوی باندې تور داغ لګېدلی دی که نه. دوی ته کله ورکې څه خبرې وکړي، عقل څه سوچ ورته وکړي، پوه شي څه نتیجه یې څه دی، حساب ورته ولګوي، حساب کتاب ولګوي، نو خیر طرف ته روانېږي. سوچ به کوي څه هغه کار وکړم چې هغه ما قبر اخرت خراب نه کړي، ایمان مو خراب نه کړي، عمر بر بعد والا زندگی مو څه خراب نه شي، خدای حساب کتاب ورکول ورته اسانه وي. دغه سوچ کوي نو خیر طرف ته ځي. او کله ورکې بې پروا شي مکمل سترګې پټې کړي، دا پروا نه کوي څه څوره ظلم ته کوم، څوره کبر دی یعنې څوره کبرجنې خبرې ته کوم، هغه بیا ودرېږي هرې یوې خبرې ته.
ایمو الکو کیا دا شی ډیر دی ښه المنځکاخ به وي ښه مؤمن انسان به وي اما کله ناجایزې ته ودرېږي دې نه پورته ناجایزه بیا نه کسي کله حرامو ته ودرېږي دې نه پورته حرامخور یا بیا نه درته برېښي دا شته دی قربان بشم ځنه کسان نن سبا یمو معاشرې کې یو شاید ډېر عام شوی دی ډېر معذرت نه غواړم ډېر عام شوی دی ادارو کې مختلفو ادارو کې سرکاري ادارې غیر سرکاري ادارې اصلا ای چوکایی لنه که دغی خبری باندې څه حرامې د خلام رشوت د خلام نجایزې څه د خلام ویلی اخیر هر چوک سترګې غړی څه دادی خلی دادی خلی دا مثلا یوې ادارې کې 20 کسان دي 19 کسان خلی نو څه کوي 19 کسان جهنم ته ځي تا جهنم ته ځي المنځ کې کمای نشته روژې کې کمای نشته مؤمنه کې شرافت کې کمای نشته اما حرامو باندې بریک نه نسی 1000 روپۍ ویا خلی 500 ویا خلی 5000 ویا خلی پروايي نه کوي بندگان خدا د حرام څوره بد اثر کوي انسان باندې لقمه حرام انسان د عبادت لذت نه محروم کوي انسان خدای نه وری کوي اهل بیت نه دوری کوي ځکه یې څه دا ډېرې څه انسان سترګو کې اوښ کې وچیږي ژړا یې نه رسي مجلس حسین کې ژړا نه رسي ځان باندې سوچ وکړي زړه به ساخ شوي وي حرامونه دا کیږي انسان زړه ساخ شي به انسان سترګو نه اوښ کې نه بهیږي سترګو اوښ کو وچوله حرام خوری نتیجه یا کیدای شي ایمو معاشره کې دغه شیا پروا نشته ده مولا امام کاظم علیه السلام حدیث ده اللهم صل علی محمد و علی محمد مولای لیس منا من لم يحاسب نفسه فی کل یوم هغه مشیا کیدای نشي چې هغه هر ورځ ځان ته یو حساب کتاب ونه کی د دنیا حساب کتاب نه دی کی خواري او تکړه ده د آخرت حساب کتاب څنن مڅوره درویغ ولا نن مڅوره غیبات وکړو نن مڅوره تهمت ولګولو نن مڅوره پروپاګاندا وکړه نن مڅوره لافتی ولا نن مڅوره اباس خبرې وکي نن مڅوره زړونه وځورول ها نن مڅوره پردې خبرې وکي مخوم لګ انسان ځان څه سوچ وکي کنه سبي المنذ کوم حالات کې اورې المنذ کوم حالات کې وو ها المنذ وکو نم وکو دا ټول اورې انسان ځان ته لګ حساب کتاب د خدای بندګۍ حساب کتاب ځان ته ولګي هر یو کس خودخ کې تکړه دی څه اقتصادي دنیوي فائدې والا حساب کتابي آرش پای کوي څوره ګاټه شوه څوره نقصان شوه ایک ګاټې نقصان خبره وي آرش پې وته کینی ذہن کیا کہے دماغو کیا کہے موبائل آو سے رو بسے پرچے کیا لیکی ڈیرے کیا لیکی اما دا آخرات دا ایمان والا دا اسلام والا دا قابر والا حساب کتاب ویلی نہ کہی وریزی کی یو وری دغنی خلق سوچ کا واقعنا صدا نن وریزا څنګه تیرا شوا مولا څه ایچا څه رتلون کی وریزا بیگا وریزی نه خاو بهتره نوی هغه خساره و نقصان کیده پکور انسان معنوي روحاني اعتبار سره وریزی نه بل ورسته ترقی کوي وریز نه بل است خوالی طرف ته سي نه څو وریزی نه بل ورسته زوال طرف ته سي اندا کافی د انسان د پر وریزی کې انسان ایوا نیمه جنازه کسي اسکوي اوهو بیگا ټیکو اوهو بیگا سملو شور سره نوسوم خو ته ځان باندې سوچ وکړه خدای ته مهلت دیر کړی دی کنه غای د نو چات کو ته پرې خلې دا اوخ افسوس ځان نه وکړه ته دا زب کله تیارېږم دا زب کله آماده کېږم دغه جنازې اس کېدلې تا ایو علم څه اوس چې ته به جنازه کوله هغه بوال چادر ته مکمل اسکو خلکو ته به وخیل سوکسه صورت بیواسه شوه ده خپل سو کې طاقت ختم سترګو کې طاقت ختم سوره زوراوارو سوره کبر جانو نن خو وکسه سوره د انسان عجز شي کابر کې د خورویه حرکت نشي کوای ها هغه سیاحت غر کتاب قوچنی بزرگوار لیکل دی چې تلک پړاو پیغه کې مکمل داستان لیکل دی انسان جنکندان مارګ عالم برزخ ټول حالات لیکل دي شهید مطهری ورځ پښتنه ونه کوي چې د کوم ځینې لیکلي ته خو مړ نه وي شوی غي څنګه مونږ خدای رحم کړي یو پر عالم برزخ ته لوړی هغه د سیاسي مجتهد تیر شوی وو خدایونه حالت اختیاري حالات کیا روح او چات کړي او د ټول حالات یو تخیلی دي لګي وکسوي
غندای څه کله روح ورنوتلو مکمل بې اختیاره مو بدن پروت و څنګ ته ټول رسراو مو ته داسې برېښېدل که مو هر څه بیمارۍ رنځورۍ ختمه شوه بدن کې متقات پیدا شو شه زه اول غوندې ځوانۍ حالت ته لکه واپس لاړم داسې ورته برېښېدو خو د بدن ما داسې بې حسه پروت و بدن مو بې حسه پروت و د ټول جوړېده فریادونه چوکچی کوي چوکچی کوي وته یم څو او زه روغ یم زه دا یم هېچا مو ته غوږ نه چول هېچا نه زه لیدلم نه ما لیدلو جنازه یې وچاته که زه څنګ ته جنازې سره تشیح کوونکو کې ذات لوم قبره پورې ځا ورسېدم هر چو خپلو کارو کې لګیا و قبر ته یې ورکوز کوم ځا قبر ته کوشم ته د شی خو ایمو دی د بدن خو ایمو دی یو قبر نه وځي قبر نه ټول ووتل زه قبر کې پاتې شوم څه ځای څنګه یې بیله پرېږدوم دا خو ایمو بدن دی قبر یې سیربان کړلو ټول لاړه واپس اخ ټایم کې راته پاته ولګېدله چې هېڅوک ما نشته دا یو حقیقت دی بالاخره دا یو حقیقت دی ناظر قبر سوشمنی پارا بلندتر صلوات اللهم صل علی محمد لذا مو ځان دپاره سود و زیان روزانه حسابونه کوو سود و زیان ګټې نقصان حسابونه روزانه کې اصل ګټه دا نه دی اصل ګټه دا دی چې قبر بویه نه کړي اصل ګټه دا دی آخرت بویه نه کړي برزخ بویه نه کړي او آخرت ولا زندگی تباه نه کړي اصل ګټه نقصان دغه ځای کې دی دا ګټه نقصان د وکه پاتې شوه بچی ورته پاتې شوه یو کاله پورې به د کلي وطن خلکو ډاره شرمه پیغورو لغتو وجې نه به د یاد کړي هغه خدای ته معلومه څوره در ورسېږي څوره در پاتې شي عملونه چې څه وړوي ځان څه خپله یوسوي مولا د څه وزنوها قبل ان توزن وتجهزوا للعرض الاکبر مولا دې څه وزن کوئ ځان خپله وزن کوئ مخکې د دې نه څه تاسو وتلای شوئ ځان ته سود و زیان مخکې نه معلوم کړئ څوره ګټه مو کړې دی څوره د نقصان کړی دی هارون رشید غوندې ما کېږوئ هارون رشید صفات څه شی و د کوم قلب و زړه ذکر مې ته وکړو څه کله ښه کله بد کله په لمانځه کله بې لمانځه کله عاجز کله کبرجان دا شی کسان ډېر دي معاشرې کې دا شی کسان معاشرې کې ډېر دي کله ورور سره خاخ کله ترزوي سره خاخ کله میلاد کې خاخ کله چوسه کله چوسه لکه هارون رشید ته به کله کله موعظه کې د بهلول به ته موعظه وکړله نو هارون رشید بیا په ژړا کو هارون رشید ډېر جوړېدلی دی موعظو ته وعظو نصیحتو ته متمو ته خو ماغه هارون و بدل نشولو چونکې زړه دا شو قرآن څه ځنه کسان مذبذبی دي مذبذبین بین ذالک لا اله هؤلاء ولا اله هؤلاء مذبذب دي لکه کوړای چې یو کپڑار کوړې کا بودی خوري دا شي کله یو طرف ته شي کله بل طرف ته شي ځنه کسان مذبذب دي هغه ایواوريزي خوي ایواوريزي باد وي یو ټیم کې خوي یو ټیم کې باد وي هغه کله خدای طرف ته مخ شي کله شیطان طرف ته مخ شي داسې کسان ټیک نه وي هغوی فکر و عقیده کې مستقل نه دي هغوی نظریه دا دی څه همرنګ جماعت شو خواهی نشوي رسوا همرنګ جماعت شو که چیرې غواړې څه رسوا نشي خلکو سره رنګ واړوه ایچا زور ایچا طاقت ایچا قدرت ایچا جنډا ایچا ناره اوچاته شي دا یو څه منډې وایي پښتنې نه کوي چې چا پلټی دی منشور یې څه دی مقصد یې څه دی هدف یې څه دی چېرته مو بیایي کوم ځای ته مو روان یو به کجا چنین شتابان چېرته یې روان کړی دا خلک سوچ وکړه که نه کل حزب بما لدیهم فریحون قرآن دی هر یو گروه ځان ته خوشحال دی ټولای ځان ته خوشحال دی چا چېرته روان کړي دي خلک چا چېرته روان کړي دي دینې سوچ وکوئ دریم قلب څه امام خیی مولای څه وقلب مفتوح فیه مصابیح هغه مفتوح زړه خلاص زړه څه هغه دروازې خلاصې دي فیه مصابیح هغه کې نورانیات ده تظهر سرګان نورانیات ورکې ده ولا یطفأ نوره الی یوم القیامه هغه نورانیات قیامت پورې نه مړ کیږي وهو قلب المؤمن دا د مؤمن زړه ده څه همیشه نورانی ده همیشه نور ورکې ده همیشه خیر سے ده سبینا مقام پوری خیر خیگڑی سوچ کئی سے چا د زندگی گانڈی خلاصی کم چا سمدات وکم چا زلند غام ختم کم چا خوشحال کم چا سا منڈا وکم
دوو منځه خبره خلاصه کوم هغه شیطاني سوچونه نه وي څه د یوه شیطانۍ بل ته ورسوم د یوه خبره بل ته ورسوم هغه دغو کې نه وي هغه همیشه ښه خبره کوي هغه همیشه د اصلاح خبره کوي د روغې جوړې خبره کوي دا د مؤمن زړه دی کسه مؤمنانو زه یو حدیث د تندي تایید کې ذکر کوم متام طرف ته تاسو بیایم صلوات واسطه محمد و آل محمد اللهم صل علی محمد یو سوال پیدا کیږي اکثر مونږ خلک کوي خدا حدیث کې شته دی ډېر بهترین حدیث دی هدیه دی تاسو لپاره سوال مونږ خلک داسې کوي څنګه سه مجلس کې کینو متام کې کینو محرم شي سفاره شي روژه شي حالات مبدل شي نیکه طرف ته خوالي طرف ته ښه طرف ته روان شو بیا څنګه نه وځو متام مجلس نه وځو یا محرم سفاري نه وځو بیا د وریا شو بیا د غافل شو بیا د دنیا طرف ته روان شو بیا د مده پرست شو بیا مو د خدای په ویر شي څه واجه ده ایدی سره دتا واجه یا ایدی دتا جواب خیام خو پیغمبر نه پیغمبر ته یو صحابي ارزي ودرې دو پیغمبر ته ایڅ فما نخرج من عندك حتى طريق قلوبنا وتسل انفسنا یا رسول الله کله تاسو کینو کله ته محفل کې کینو ایمو چې کله تر تخیخ خبره وکي اخرات خبره وکي قبر خبره وکي نیمو زړونه د نارم شي ایمو زړه کې د نرمش راشي زړونه مد نرم شي یا رسول الله مو د دنیا نه زړونه پریشي مخکې وته ایڅ ثم نخرج من عندك یا رسول الله څخه کله تونه وزو بیا فاذا سرنا مع الناس احببنا الدنيا څخه کله دوباره خلکو ته ویل شنو دوباره د دنیا محبت زړه ته راشي دنیا پرستو سکینو بازارو کې کینو دکاندارانو هر چی ته بالاخره انسان څخه کله پیسو دولتو خبري شروع شي نو بیا د انسان دنیا طرف ته مخ ووړي یا رسول الله نخاف علينا النفاق یا رسول الله ډریګو دا نفاق خو نه وي تو سيوت سکو تو نه سوزو بیا بل سکو تو سکینو دنیا نه نفرت شي تو نه وزو دنیا سره دوباره مینه پیدا کو تو سکینو مد پرسته مد ورکه شي تو نه وزو دوباره مد پرست دنیا پرست جوړ شو سواجه دی یا رسول الله لما نخافون ذالک پیغمبر دو دې څه ویلې ډارېږي د خبرې باندې اذا كنا عندك فذكرتنا ورغبتنا وجدنا ونسينا عن الدنيا یا رسول الله کله تاسو کې نو بیا ته د مت تذکر کوي یا د ورید رکې کابر د تپز رکې رغبت درو کې شوق درو کې مو د کوشش وکون مو د دنیا په ویر شي زهد نام حتی كأن نعاين الاخره والجنه د سید بریخي لکه مو جنت او جهنم کا سوتو څه کله کېدو لکه مو اهل بیت مجلسونه انداز شي دي څه کله ور کې کینی بالکل د سید لکه بهش کې ناسوي بهش ناکام زمينه نه دی دا انسان ته نورانیات ملويږي روحانيات ملويږي غذا ملويږي سکون ملويږي اطمینان ملويږي زړه ته مرهم ملويږي زړونه بیمار شي دا علاج ده ګولې دي شفا ده شربت دي دغه مجلسو کې ما تنګي کوي دغه مجلسونه ماستړي کې کوي دغه ځکه عقیده مضبوطه ساتوي زنه کسان ډیر زر ستړي کیږي مولا دی فاما اذا خرجنا من عندك فشممنا مولا دی څه کله تونه وز امام پیغمبر ته څه کله تونه وزو او بیا څه کله بهار بزرونه وکسو ورعين العيال خلخاني وکسو يكاد ان نحول عن الحال التي كنا عليها عندك هغه حالات دی مو دوباره بدل شي کوم تاسو کوم حالات کیو حتی كأن لم اكن علينا شيء د سید متبریخ لکه چې نه وی شي اثرات ختم شي مونږه پیغمبر د وتسی چې ان هذه خطوات الشیطان دا د شیطان مرحلی دی سټیجونه دي حکیم پیغمبر باندې بلندتر صلوات اللهم صل علی ینده حدیث نتیجه ده تو بسام پیغمبر دوتی ان هذه خطوات الشیطان دا د شیطان حربی دي چې تاسو نه استعمالوي اندوره د انتظار کې د مجلس کې نوسی بهر د طویلات د صدور شي سره وځي سوچ د بدل کی فکر د بدل کی شیطان دنه دوباره غالب شي دوباره د سوچ بدل کی نظریات بدل کی فورا وسوسه در وچی بچی خلخانه عیال پیسې دولت دنیا فورا د سوچونه درچي
پیغمبر دسی څه کچیر اندغ پوزیشن باندې تاسو مداومات وکوي جری وساتوي سلسله د سپری نشي مجلسو سا رشتہ د پری نشي پیغمبر دوی لصافحتم الملائکه تاسو سب ملائکی لسونه په میرباولو کی تاسو سب ملائکی مصافحه شروع کی دی حتی بورسیگوی مختوتی و مشیتم علی الارض پیغمبر دوتی سدی حتی بتاسو ورسیگوی سو تاسو با اوبو باندیا مزال شروع کوئی پیغمبر و آل پیغمبر باندی بلند صلوات نی پیغمبر دوتی تاسو گران خبره نده تاسو ملائکو نا افضل وگرزی گوی دوی تاسو لوس کی ده که تاسو اندر رشتہ پری نکوی مانس کی شیطان کوشش وی تاسو ندار رشتہ پری کی تاسو زړه حالات بدل کی خو تاسو پکور ده مداومات و مقاومات وکوی مقصد دا ده قربان مشام ایدی اصل دسی ریزلٹ ده س یو عمل کئی جری کوا ساتای د سپوتی نشی ذکر حسین دے مجلس حسین دے دیسا رشتہ رابطہ ما پرے کوا افتی کی یو مجلس تا ووری دا تو دا پارا یو ڈوز دے دا یو ڈوز دے یو علاج دے تو دے تو شربات دی دا استملاوا افتی کی یو وری مجلس وورا افتی کی یو وری زرنا دا زنگ ختموا دا غو مجلسو زاریه سا دا غو مجلسو نا زون ما وری کوا دغو مسجدونا جمعتونا منبرونا حسینیونا رشتہ ما ختماوا سورة دا سلسلہ وسا رابطہ وسا مضبوط وی اندورا بتا خدای تور نیغ دی کی اگوی غوڑی سی تو رابطہ وسا پریشی دا شی پکو دے جہری وسطی آلہ سکومہ دے تا خدای تور نیغ دی کی دی حدا پوری سا طی الارض کا وائشی تا ہر مقام تا ورسیگی ترسی دائشی پنزم مولا شہدات ریزہ دے یقینا عظیم امام دے دیر عظیم مکتب تشیع چه مترسیدلی دی دا امام برکات نرسیدلی دی نن سمو قال امام باقر یایو قال امام صادق یایو دا ټول علمون اندخ کی پټ دی دا ټول علمون اندخ کی دا مجلسونه دا متمونه دا امام برکات دی صرف دا امام یو دوا کرامتو طرف ته اشاره ده توکم س امام سمرا عظیم وو امام سور عظیم یو ورځ امام زمیالی د پر امام ډیر عمر او سن رسیده شي 50 نه پورته عمر یو یو ورځ هغه صفاح خبیث خلیفہ امام زمیالی د پاره سمو ته پته امام عمر زیات شوی دی اوس د سي سترګو بیا شکور نوي او نظیر بیا شي نوي امام ته بقاعده مسابقه پروګرام یې خي امام ته مدلته مسابقه پروګرام یې خي د غشه ولی ناخ کې باندې تبا مسا شرکت کوي امام ته سمو معذور کوئی د بوشه مو مقابلو کی نیو مناخ کوشتلو کی نیو خلیفہ و زراوار و بالاخره امام نه پورته چوک زراوار نه وی خو امام ظاهر تا خیال ساتي امام مجبور کړلو امام سکلا مجبور شو امام سکلا هغه کمان را واخستو غشه ور کې کېږدول ناخ کا ډیر وریاو امام توستپاته ده معصوم عن الخطا ده اڅ کلا ایو شي کې امام خطا نشي کولای او توسط امام خطا نشي کولای امام سکلا غشه وشړلو سکومی ناخ کی مانز وکنه مانز وڑا نکتا آغای وشتلا اللهم صلی علی محمد و آلی اغوی سوچ وکو سکیلیشی توکلی وی امام اولا سلغشی نورا راولوی سیدوی ذهن دا خبر آو بسام دویم غشه کیک دولو سویشتلو اول غشی باندې ولګیرو وای چیرلو دوباره نخکول امام دریم غشه را وغستو مغد دویم غشی نی ولګیدو څلورم را وغستو دریم نی ولګیدو پنځم را وغستو څلورم نی ولګیدو شپږم را وغستو پنځم نی ولګیدو وام را وغستو شپږم نی ولګیدو اتم را وغستو وم نی ولګیدو انام غشه مولا را وغستو اخیری غشه واتم نی ولګیدو خلق دنگ و حیران پاتې شول در صلوات خلیفہ وڈر شو که چیری سل غشی موتا یخیوه یو غشه به ناخ که نخطو نوشوه امام دیر عظیم ده دیر مهربان ده یو رزی یو شامی کس امام سے دیر امینه و دیر امینه و امام سا اکثر براتلو شام نا مدینه تا امام پختنه بی کولا یو وقت که مدینه که و سخ بیمار شوالو خیری تکلیف خیری حالاتو که و ملګری ته وصیت وکړو چې یاد وساته کس چې زمړ شام
نو بیا مولا م خبر کا، مولا م ډیر بیړې څه خبر کا، امام ته وایي څه یارو دوستو غریب ملګری مسافر مرګلی د مدینې کې وفات شوی دی، چې امام راشي مانې خپله مولا جنازه وکړي، مانې امام خپله متام وکړي. کله خبر امام ته ورکو، جنکندان یې و مړ شولو، امام ته خبر ورکو، امام د اوتې سورې هغه نه کوي، کفن کې جوړ نه کوي، زه دې راغلی نه وم. عظیم امام دی، د کراماتو معجزو څښتن دی. امام څه کله هغه خونې ته راورسېدلو، ویې لیدلو څه کاټ باندې چولی شوی دی، سپین چادر یې په یخې دی پاسه چولی دی، سیلي وینه وتلي دی. مولا څه وکړل، مولا یو دوه ذکرونه وکړه، غاږ یې ورته وکړو، پلنکیه غاږ وکړه خپل امام ته، آمد سامد سپین چادر وښورېدلو، سر نه یې چادر بیرته کړلو، امام ته مغزي نه سلام وکړو، السلام علیک یا امام باقر علیه السلام. امامان ډېر مهربان دي. امام څه که چیرې تا مینه وي، امام د نشي په ویرا وایي، امام د مرګ تا نه ویر کوي. مرګلي ونه پښتنه وه، که سیلي وي د نه وتلي وه، څنګه یې واپس راغللې؟ ای سندوره پوه شوم چې روح بدن نه وتلی و، اسمان ځمکې منځه و، آمد سامه خدای طرفه آرډر وشو چې دی روح دوباره واپس کوي، چونکې امام باقر یې دی روح واپس کړی دی. عزادارو مولا مظلومو امامانو نه یو امام دی. ما درته عرض وکړو لکه څنګه تاسو وړې بلبلې باندې ډېره ژړا کوئ، خو کار د امام باقر ته اندوره وژاړو. سوره د وړې بلبلې عمر و کربلا کې، اندوره د مولا امام باقر عمر یاو. ټول هر واقعه ټول واقعات کربلا ولا لیدلي دي. مولا ته څه کله زهر میلاو شول، امام صادق علیه الصلاة والسلام ورسره و، 3 ورځې زهرو نه امام تکلیف کې و، 3 ورځو نه سینا بسوله، امام ته به تکلیف میلوېدلو، زهر ډېر تیز زهر و امام ته میلاو شوي. عزادارو خو دې ټایم کې مولا یو وصیت ورته وکړو خپل زوی شپږم امام ته، ورته د څه زویه جعفره یاد وساته، کله زه دنیا نه شهید لاړ شم، بیا ما خپل بابا زین العابدین سره څنګ ته دفن کړ. یو وصیت مې درته دا دی، زویه مینا کې لاس ورځې مانې بیا هر کالې متام کوه، لاس کاله مانې پکې دا متمونه وکړه، لاس کاله. خو زویه امام متام څه کوي، امام متام کې د کربلا مظلومیت بیانوه، امام متام کی د ما نیکه مولا حسین مظلومیت ډیر بیانوه. مولانا پښتنه وشو، مولا کوم کوم ځایونه دي چې ته یې ډیر جوړولی، ته یې ډیر ترسولی؟ امام دوتی چې یو هغه وخت و چې کله ذوالجنا مولا حسین گودال کی کوز کړلو، ذوالجناب 4 چاپیر چکر لګولو، مولانا یو ټکی به کولو، الظلیمه الظلیمه. امام نه پوښتنه وشو، مولا ذوالجنا څه ویله؟ هیڅ ذوالجناب دا ویله دغه امت خپل رسول الله المسای شهید کړی دی. مولانا پښتنه وشوه چې ذوالجنا مولا حسین ته غوږو کې څه ویله، نږدې به ویرغلو، بیا به ته نه واپس شو، ته نه تلای نه شو، 4 چاپیر به طواف ورنه کولو. مولا به ویله چې ذوالجنا به مولا ته ورنږدې شو، غوږ کې به یو ټکی ورته وکړو چې مولا لږ خوندونه همت وکړه، اما پشت باندې سوار شه، اما زین باندې سپور شه، کربلا نه د وباسم ډېر وریاده بوزم. مولا یو دا ځای ډېر مظلومیت څه بیان کړی دی. عزادارو یو یې هغه وخت ډېر مظلومیت څه بیان کړی دی چې کله قافله شام ته رسېدلې وه، مولا دی چې څو ځایه مو ډېر وځورولو. یو داسې بازار باندې یې بوتللو چې هغه بازار کې به غلامان خرڅېدل، اعلان یې وکړلو چې زوران به راوستي، له ښه استقبال یې وکړئ. داسې استقبال وشولو، ښځو سه ګرمې اوبه وې، سړی اوسه ګلان ورسره و، وړو وړکو سورونه ورسره و، مو باندې اوه قسم ته داسې ظلمونه وشول. زه به اشارې کې ویم، څه اشارې کې اندوره درته ویم څه مولا دی یی چې ما بابا سید سجاد سار باندې اماما وه، یورې کربلا کې وسوله، یورې شام دغې چولې کې وسوه.
مولا دی ای څه کله دغه بازار کې مو باندې وداسې ظلمونه وشول څه بازار نه راووتلو مولا سجاد وړه سکینه نه پېژندله وړې بلبلې مولا سجاد نه پېژندلو ولیا بیبي ما نه پېژندله ترور ولیا زه نه پېژندلم مولا دی ای څه یو دا وخت یو هغه وخت و څه کله شربي دربار کې ودرېدلو مو ته آډر وشوی څه دربار کې کېنوي څه کله ځمکې باندې کېنستلو مولا بابا سید سجاد مو زنجیرو کې بستاو سټه زه زنجیرو کې تړلی وم ځمکې نه ناست و ظالمان کرسیو کې ناست و دا حالات مو نشو برداشت کولی عزادارو امام ته به زیبا جمله داسې عرض کوم مولا تا ته زهر میلاو شول زوی امام صادق د موجود و جنازه د کلاس کېدله په زراو خلکې تا جنازې کې موجود و مولا ټیک دی ته ډېر مظلوم وې 3 ورځې د تکلیف برداشت کړلو مولا ټیک دی تا د کربلا سفر و کیا تکلیفونه برداشت کړي دي خو مولا یو ټکی به زه داسې وکړم لکه پیغمبر کړی دی لا یوم که یومک یا ابا عبدالله مولا کومه تکلیف څه د تا نیکه حسین برداشت کړی و کربلا کې هغه تکلیف یې تا ته نشو میلاو څه اخري ټایم کې هغه به یوه سترګه پټه کړله کله شهادت ورته ملوېدلو بیا به یې رامنډه کړله ظالمانو ته به ویله ظالمانو ماسې زنده یم تاسو خیمو طرف ته روان شولوئ مولا تا شهادت نه بعد تا خونې سمنونه چا تلا نه کړل ظالمانو د مولا شهادت نه بعد وړه زنګو یا یولله یوه لاس کې وړې بلبلې نیولې وه بل لاس کې ظالم نیولې وه ایتو شهادت نه بعد ایتو لوړې ایتو وړه لور چا نه وه ځوروله مولای مو سلامي ده تا نیکه حسین ته څلسم په مازدیګر باندې وړې بلبلې کربلا کې منډې ویلې لمنه یې سوي وه غوږونه یې زخمي وو سورې به کولې څه لږ نجاف لیاره رته کوئ مولا زه به یو ټکی درته وکړم ټیک دی تا مظلوم دنیا نه لاړلې خو تا نه ډېر مظلوم د تا بابا حسین و ایتا جنازه پایماله نشوله مولا کربلا کې داسې وخت راغللو سې مولا جنازې پایمال کولې آډر میلاو شولو دوه ټکي مته همدغه ځای کې کوم عزادارو ای څه کله آډر میلاو شولو روي دی ای څه ننداره مه کوله کربلا کې یوه جنازه وچتېدله هور جنازه و چاته شوله حبیب جنازه و چاته شوله علی اکبر جنازه و چاته شوله ټولې جنازې کربلا ګرمو ریګو نه اسکې شولې 15 مظلومې تانې کربلا ریګو باندې پاتې شولې ایوا تانا د وړه اصغر تانا وه ایوا د مولا امام حسن یتیم زوی قاسم تانا پاتې شوله دوی تانې د ولیو بیبي وړو زمنو پاتې شولې ایوا تانا د زهرا زوی حسین تانا پاتې شوله عزادارو روي دی ای څه ننداره مه کوله کله اسانو ته آډر میلوېدلو اصغر تانای مولا تانې څه څانګ ته ایښې وه عزادارو یې څه څانګ ته اوسه ایښې وه ماڅامه مولا تانا حرکات کې راغلله وړه تانای سینې سې ونیولله اصغر تانای سینې سې محفوظه کړله ویلې عزادارو ځکه څه وړوکې اصغر د پیمالې قابل خو نه و عزادارو مظلومه تانا وه نازنین بدن وزدارو روي دی ای څه سترګې مغړولې کله اسان په منډو شول اسانو څه کله منډې شروع کړلې مشرق نه مغرب طرفه مغرب نه مشرق طرف ته سترګې مغړولې و تورو بکرو کې ورمنه دی وسانو سره سامي منډې کوي عزادارو اشارې کې به درته وایم قرآن څه پاڼې کېدلو ای قرآن پاڼې به وچتولې روي دی ای څه نه مه پېژندله کربلا ته کومه بیبي راغلې ده ای څه کله یې غږونه شروع کړل پاته راته ولګېده ویله به ما حسینه زویه ما مظلومه زویه ما خو ډېر په نیاز ساتلې وې نن د ظالمانو کربلا کې تنهایه پایماله کړله یو فریاد وکړو یوه مظلوم